ابراهیم علیہ السلام په عراق کې یو خار بابل هغې کې پیدا شوی دی، نن سبا چې ورته کوم عراق وایي. دا ایران او عراق تقریبا یو حکومت. د دې علاقې چې کوم بادشاه و د هغه نمرود نوم او د قوم او د بادشاه به ټولو د بتانو عبادت کو، بت پرست قوم، بلکې د دې سرکاري او حکومتي مذهب هم بت پرستی وه. لکه زمونږ سرکاري مذهب دا اسلام دی، اگر چې زمونږ دا خو په خولې یادوي خو بیا سرکاري مذهب زمونږ اسلام دی. دغه رنګې د نمرود او د هغه د بادشاه د خلکو سرکاري او حکومتي چې کم نظام او کم د هغې خپل یو دینو نو هغه بت پرستی وه، بلکې نمرود د خدای دعوه کړی و. هغه به وی زه خدایم، لکه څنګه چې فرعون د خدای دعوه کړی و دارنګې نمرود هم کړی و. خلکو به ورته سجدې لګولې او عبادت به یې وله کو، او دې نمرود واړه واړه بوتان په خپل شکل جوړ کړي و، هغې قومونو له ورکړي و. هر یو قوم د هغې نه ډیزاین به جوړه او خپل کور کې به یې ساته او هغې ته به یې سجدې لګولې. ابراهیم علیہ السلام متعلق قرآن حکیم کے اللہ فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، وی مونږ د ډېر مخکې نه دې لا ماشوم او راکوټ و چې دې له مونږ پړه کې هدایت اچولو، حق او باطل یې پېژنده، هدایت دې ته مونږ وایو هدایت 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 څه ته وایي؟ هدایت دې ته وایي چې په انسان کې یو صفت پیدا شي او د هغې په سبب دې حق او باطل پېژني. نو دله مونږ د ماشوموالي نه دا سوچ او فکر ورکړی، حق هم پېژنده او باطل هم پېژنده. او الله فرمای که څوک یو سوال دلته وکړي چې دا ولې ابراهیم علیه السلام له خدای دا شی ورکو، ای وکنا به عالمین. الله وی د ابراهیم علیه السلام وجود مونږ ته معلوم و چې دا پاک وجود دی، دله دا شی ورکول پکار دی. دی لا ماشوم و ابراهیم علیه السلام چې لږ غوندې م دی پوه شو په ښه بد، بالغ لا نه دی، نو مور سره ناستو د مور نه ړومبې تپوس وکړه، وی من ربک، مور ستا خدای څوک دی، رب دی څوک دی؟ مور ورته وی وی ربي ابوک، وی زما رب ستا پلار دی، ځکه ماله چې رزق راکوي او روزي راکوي خو ستا پلار یې راکوي. ابراهیم علیه السلام هوښیارتوب ته وګوره کنه، وی من رب ابي، وی زما د پلار رب څوک دی؟ مور ورته وی وی ستا د پلار رب نمرود دی. وی ښه مورې د نمرود رب څوک دی؟ مور ته څپېړه وویسته، وی چپ، هو ربنا الاعلی، دی خو زمونږ لوی خدای دی، د هغه متعلق ور چې کشو نه کړي. ابراهیم علیه السلام وی نه دا خبره دی غلطه ده، وی ربنا الله لا اله الا هو، وی رب زمونږ الله دی، هغه خدای چې د عبادت نه لایق هغه سره بل څوک شریک نشته. هو ربنا ورب کل شیء، وی دې زمونږ هم پروردګار دی او د هر څیز هم پروردګار. دا ټول کائنات او دا ټول مخلوق هغه پیدا کړي. بس ابراهیم علیه السلام به د بوتانو نفرت کو او یو ځای دعوت چلوه بل ځای دعوت چلوه، خلکو ته به یې وی چې ګورې رب زمونږ الله دی، زمونږ پالونکی، زمونږ پروردګار، زمونږ خالق، زمونږ مالک، زمونږ جوړونکی، زمونږ وجونکی، مونږ له هدایت راکوونکی دا الله پاک دی، دله په دې کارونو کې بل هېڅوک شریک نشته. پلار یې د بادشاه خاص سړی و. قرآن حکیم کې د پلار نوم آزر ذکر کړی دی، اذ قال ابراهیم لابیه آزرا. او د تاریخ په کتابونو کې تاریخ راځي، علما لیکي چې خپل نوم یې تاریخ و، تی الف ری خې، او آزر لقب و، لکه یو سړي خپل نوم یې او لقب یې وي. دا د بادشاه خاص سړی و، د هغه د وجې نه به ده ته چا غږ نه کو ابراهیم علیه السلام، خو هر چاته به نصیحت کو. یو ځل به راووت، قوم نه تپوس وکړو، ستوری ښکارېده د شپې، وی دا ستوری څوک دی؟ وی دا هم ستاسو رب دی. هغې به ستورو کې چا به د ستورو عبادت کو، چا به د نور کو، چا به د سپومۍ کو. هغې وی او بلکل دا زمونږ رب دی.
ناستو قوم ته نصیحت کو دیکھ رڼا را خطا شوا د سار هغه ستوري غایب شي وی څه شو ستاسو هغه خدای وی خو پرېوته او انی لا احب الآفلین وی چې کم خدایان پروز یو وخت کې رڼا وي او بل وخت کې نی امن دی پکا بیا یو بل وخت کې یو قوم سره ناستو هغه قوم چې هغې د سپومې عبادت کو سپومې راښکاره شوه هغې قوم ته وی وی تاسو څه وایئ چې دا زمونږ رب دی دا سپومې هذا ربي هغې ورته وی او دا زمونږ رب دی وګوره که نه څومره ښایسته ښکلې رڼا کوي دنیا ترې روښانه ده غږ یې نه کو نصیحت خبره یې ترې کولې چې سپومې پرېوته او رڼا یې ختمه شوه وی انی لا احب الآفلین وی کم خدای چې رڼا یو وخت ورکوي او بل وخت کې نه ورکوي هغه مې نه دی پکه هغه سره مې مینه نشته سار وختي او بل قوم له ورغې قوم کم قوم چې د انور عبادت کو نور راوخت فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي نور راوخت هغې ته وی دا رب دی هغې وی او هذا اکبر دا خو ډېر لوی خدای دی د دې ټولو رڼا خو د دې نور نه حاصله شوې ده چې ماښام شو بیا وله راغی وی خدای هم څه شو وی پرېوت وی کم شی چې پرېوځي هغه خدای نی دی قوم ته نصیحت کو په یو طریقه باندې پلار ته نصیحت کړی مور ته نصیحت کړی قوم به ورسره مقابلې کولې پلار یې بوتان جوړول بلکې د بوتانو ډیزاینونه به یې جوړول ډېر زیات ماهر و په دې کې چې بوتان به یې جوړ کړل نو ابراهیم علیه السلام له به یې ورکړل وی بچې دا 100 بازار کې خرڅ کا مطلب به یې دا و چې له ده ورسره لږه مینه پیدا شي نو چې پلار به یې لګیو بوت به یې جوړو هغه سولې او سټک به ورسره و په هغې به یې وله پوز او سترګې جوړو دی به ورته خوا کې ناست نو چې هغه به هغه سوی له ټس ورکړه نو ده به سوی له دیکه ورکړه چې دیکه به یې ورکړه هغه خوار به پرې خواري کړې وه پوزه به یې جوړ ده ولا ټوله پوزه ماته کړه نو بیا خو بوت بیکاره شي نو پلار به ورپسې کوتک راواغې چوکه راواغې ده به ترې منډه کړه وی زما هغه ټول بوت مې جوړو نو هغه دې راله ټول کار خراب کوی بابا کوم بوت چې ته په لاسو خپلو لاسو جوړی او کوم بوت چې زما د سوک نه ځان نشي بچ کولی ځان له پوزه نشي بچ کولی نو هغه ته تاسو څنګه سجدې کوئ عبادت وله کوئ خو پلار به پې دا بوتان خرڅول چې دا ته 100 خرڅاوه چې مینه دې پیدا شي یو ځل وله پلار یو ډېر مزېدار ښکلي بوت ورک او هغې وله په دغه کې بند که په صندوق کې وی بچې دا میلې له 100 بازار له دا خرڅ که په دومره پیسو ابراهیم علیه السلام په اوږه که چې په اوږه که او د پلار د سترګو نه یې اخوا که نو ځمکې له یې راوویشت او خپک یې وله پړی واچو او پړی یې د لاس کې نیولې او دې ته مخکې او بوت یې ځان پسې راښکه او آواز به یې کو من یشتریني من لا ينفعه ويضره وی هغه شی به ما نه څوک والي چې فایده چاته نه رسوي او ضرر رسوي فایده پکې نشته ضرر پکې دا دی که ته اعزاز کې او سجدې ورته کوې نو خدای به درنه تپوس کوي خلکو به زر هغه بوت راواغش ای ابراهیم دا دې څه چلو که زمونږ خدای په ځمکه راکاږي قمقل خلک د دې بوت پرستو نه کم خلک چې بوتانو ته سجدې لګوي د دې نه قمقل خلک بل نشته دا بېوقوف خلک دی یو شی ته په خپلو لاسو جوړی پوز او سترګې وله په خپله جوړی او بیا هم هغې ته رام رام کې چا نه باران غواړي او چا نه هوا غواړي او چا نه بچي غواړي دا قمقل سړی وي ابراهیم علیه السلام وی نه زما رب هغه ذات دی چې هغه همیشه جمع دی هغه خلکو له ډوډۍ ورکوي هو یطعموني ویسقین ما له ډوډۍ راکوي ما له اوبه راکوي او که زما نه لاره غلطه شي نو ما ته ښکلې نیغه لاره م ښي پلار بادشاه له لاړ نمرود له بادشاه ته وي بادشاه سلامت زما یو زوی پیدا شوی دی ابراهیم او زمونږ د دین نه منکر دی هغه وایي چې خدای یو دی نو زه یې دله راولم که ته یې وجنې او که ته یې جیل کې اچې او که هر څه ورسره کې هسې نه چې سبا پې ما راونیسې چې ستا بچي ولې دا خبرې کول زه یې دله راولم چې ته ورسره څه کې کوه خو چې ما پې ګورې بادشاه سلامت راونه نیسي ابراهیم علیه السلام نمرود ورته ویې ته یې راوله نصیحت به ورته وکړو ټیک به شي ماشوم دی ابراهیم علیه السلام یې وله بوته چې یې بوته بادشاه ورته نصیحت شروع کړو چې ګوره زه ستا خدای یم او زه ستا رب یم ما ومنه په ما ایمان راوړه ابراهیم علیه السلام ورته وایي ښه ته زما رب یې وی او
وی ستا نه مخکې رب څوک و؟ ستا د پلار رب څوک و؟ ستا د نیکه رب څوک و؟ تا له ډوډۍ څوک درکوي؟ ته چې ناجوړه شي چا ته چغې وې، ته چې بیمار شي چا نه حاجت غواړې، تا ته چې تکلیف بس هغه پې ابراهیم علیه السلام چې خبرې راوسپړ د ټول بادشاه وزیران ورسره ناست وو، دې ملامته شو خوار. هغه وی چېر دا خو رښتیا اوس که دا ټول خلک به هم په دې پوه شي. وی ابراهیم علیه السلام پلار ته داسې کار وکړئ دا ماشوم کور ته بوځه، او که اوس دې زه وامه یا جیل کې اچوم او یا سزا ورکوم یا وجنم، نو خلک به چې ماشوم یې مړ کړه. زه کور یې ساته او نصیحت ورته کوه، که ټیک شو ښه پخه او که ټیک نه شو بیا به ورسره ګوره. راوس کور ته، لیکن ابراهیم علیه السلام د خپل خبرې نه وړېدو. خلک به هم ورپسې راتلل. راځه زموږ نن میله ده، زموږ نن د خپلو خدایانو عبادت کوو. یو ځل یې د خولې نه دا ټکې ختلي وي ستاسو د خدایانو سره به زه ګورم، ښه ګورو به ورسره. د قوم به یې په کال کې یو ځل میله وه. ابراهیم علیه السلام ته قوم راغی وی راځه موږ سره میلې له لاړ شو، خو د عمر نه هم ډېر کم و. ابراهیم علیه السلام ورته وی چې زه جوړ نه یم، بیمار یم. د ظاهري بیماري نه یادول، سړي په دماغو چې بوجي دا د دې نه غټه بیماري بله نشته، او د هغه په دماغو دا ډېر لوی بوج و چې دا ټول قوم کافران دي او شرک او کفر کوي، دا ولې بېلاري دي؟ دی په ذهن یو ډېر لوی بوج وی زما طبیعت ټیک نه دی، زه بیمار یم. خو د قوم به یې دا عادت و چې دوی به کله میلې له د ښار نه بار وتل، بادشاه به هم ته، وزیران به هم تلل، مضبوطه میله به وه. نو دوی به دا چل وکړه چې دوی به یو لوی عبادت خانه و مرکزي د بت پرستۍ یو لوی اډه وه، ډېر بوتان و پکې شاهي محل کې دننه. نو هغوی به دا چل وکړه چې خوراکونه به یې راوړل او د هغه بوتانو مخکې به یې کېښودل، میوې به یې راوړی هغه به ورته کېښودی، او ټول قوم ښځې نر ماشومان واړه لوی ټول به میلې له لاړل. نو چې بیا به رالل نو دا به د بادشاه لوی دعوت و، هغه ټول خوراکونه به یې راوایستل، بادشاه به هم ناست و، خلک به هم ناست و، هغه به یې خوړل. دوی چې څنګه میلې له لاړل هغه خوراکونه یې راوړل او د هغه بوتانو د خدایانو مخو ته یې کېښودل. ابراهیم علیه السلام صبرګي راواغېست، هغې خو میلې یې لاړه دلته موقع خالي وه، ګرندې دروازې یې ماتې کړې او پرې ورغی. چې ورغې قرآن حکیم کې الله فرمایي اوس د هغه بوتانو مخې ته خوراکونه او میوې او څیزونه او سامانونه پراته دي. نو لاول خو ورته ودرېده، وی الا تاکلون، وی دا خوراک هم مخکې پروت دی دا نه خورئ؟ بېخموز هسې ورته بټ بټ سترګې راوړلې دي او اړو ګوتې وله نه وروړی. او بیا قرآن حکیم کې الله وی شروع یې پې وکړه، د چا نه سر په تبر وهه او د چا نه لاس وهه او څوک په دې منځ وهه، ټول یې ټکوسه ترې کړل، ټوټې ټوټې یې کړل. خو هوښیار و قرآن حکیم کې الله وایي موږ په ماشوموالي کې پویه ورکړې وه. نو هغه تبرګي یې راواخېست او چې کوم پکې غټ بوت و مشر د هغه اوږې ته یې ویزان کړ او راووت دی. دی خو لاړ ښه په ارام کور کېناسته، او چې دی خو قوم د میلې نه راغی او په خوراکونو ورغی چې ویې کتل نو په ټولو غورو مرو او په پلیټونو کې ورته د خپلو خدایانو د بوتانو ډوکي پرتې دي، ډکرې ورته پرتې دي. فوراً یې بادشاه له رپورټ ورکړه چې صاحب زمونږ خدایان خو ټول چا بېغمه کړي، خدایان هله ټول چا ټکوسه ترې کړي دي، ټوټې ټوټې پراته دي. بادشاه غوسه کې راغی، ښه دې کې خو د بادشاه تصویرونه وو، د هغه ډانچې په خپله مې د نومرو من فعل هذا بآلهتنا، دا چا کړي؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، یاره یو الک دی زمونږ دا خدایان په بدو یادوي، هر خور پسې بدې ردې وایي، ابراهیم یې نوم دی، ممکن ده چې دا همغه کړی. نمرود ویې رایوالی، معلومات ته کوو. ابراهیم علیه السلام یې راوست، چې راوست انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، ابراهیم زما خدایانو سره دا لوبې تا کړي دي، دا تا کړي دي. اوس ابراهیم علیه السلام که ورته وي چې او کړي مې دي خو جګړه جوړوي، که وي نه مې دي کړی دروغو کې راځي. ډېر مزیدار او خسته جواب ورکوي د هغې د چپ کولو دپاره. ورته بل فعل کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، خدایم بې خو باسه ټوپک چې چا سړي مرګ هغه کوي، ما سره څه تش تور یم، تبرګي چې د کوم بوت په غاړه کې ویزان دی دا ده کړي دي، دا چې ته دا پلار یې غوسه شوی دی او دا بچي ټول راګیر کړي دی ووالي، تاسو خو نه وی بابا غوسه شوی دی
او ته به یې ګوره په اوږه کې ویزان دی چا سره چې وسله نو کار خو هغه کوي لوبه ده کړې ده وسله تبرګي ده په اوږه ویزان دی هغې یو بل ته وکتل چې خدایه دله څه جواب ورکړو یو ته ګوري بل ته ګوري ابراهیم علیه السلام ته فاسألوهم ان کانوا ینطقون تپوس ته وکړئ که نه دا خو ستاسو خدایان دي ستاسو کارونه پوره کوي نو معلومات ته وکړئ چې چا والی یې هغې ورته ویل دی خو خبرې نشي کولی وی خدای م تباه که نو چې ځان د بل د غزار نه نشي بچ کولی خبرې نشي کولی غزار نشي چلولی نو تاسو له به خیر د کمې درکړي بس بادشاه حکم وکړي د جیل کې واچوئ دی مونږ نه پرېږدو ابراهیم علیه السلام ته ما سره خو لاول مناظره مقابله وکړه بیا چې څه خوښۍ کوو وی څه وی ستا څه سوچ چې وی ستا خدای بل خدای شته وی او زما بل خدای وی څه کار کوي وی هغه وجل کوي الذي يحيي ويميت څوک وجني څوک مړه کول کوي نمرود ورته وی که دا کار ما وکړه بیا وی ته نشې کولی دا کوي زه هم کولی شم یو سړی یې راونیوه او مړ یې کړ وی دا خو ګوره جمدی دی که نه او دا دې ما مړ کړ او یو بل سړی جیل کې د 500 کم پې ختلی و هغه یې راواغېسته وی ځه ته مې برې کړه پرې مې ښودې وی دا مړو ما پرېښود ژوند مې وله ورکړ دا هم قمقل و ځکه خدای پاک چې کوم مړ جمدی کوي نو هغه دا نه دی خو جمدی دی پرېښوده جیل نه بار نو مړی دی کوم دی جمدی کوي هغه چې سعودي نو خدای پاک یې واپس تا واچوي خو خیر ابراهیم علیه السلام به سر نور بحث ونه کړ دی ورته وویل ښه زما رب یو بل کار کولی شي ته هغه کولی شي وی څه کوي وی زما رب چې دی د مشرق نه نور راخیجوي او په مغرب یې غورځوي ځکه نه که ته خدای نو تیره دې طرف نه راوخیجوه په دې بل طرف یې وغورځوه فبهت الذي کفر والله لا يهدي القوم الكافرين الله قرآن حکیم کې فرمایي بس دقه ځای چپ شو دا کافر غلی شو ځکه دا جواب خو سره ونه دا خو یې ویلی نه شو چې ودرېږه د انور زه راخیجومه دې بل طرف نه یې راخیجومه بس غلی پاتې شو بادشاہ پوه شو که دا ابراهیم علیه السلام اوس دله زه سزا ورنکم او دې پرېږدم خو دا ټول خلک کیدي چې زما د خدای نه څه به انکار وکړي د نورو خلکو عقیدې راته بل شان نشي نو اعلان یې وکړ وی دې به سوځو جیل کې واچوئ او داسې سزا به دله ورکوم چې په مخ د ځمکه داسې سزا هېڅ چاته هم نی میلاو شوې د ښار نه بار یې اور بل کړ او اعلان یې وکړ بادشاه مخیارو وی دا زه د دې ابراهیم نه د هغه خپلو خدایانو انتقام اخلم نو د چا چې په دې بوتانو باندې ایمان دی په دې خدایانو هغې دې لاړ شي او ګېډي خشاکونه دې راوړي او دې غورځوي چې ابراهیم علیه السلام پې وسوځو خلک به تلل او د برکت دپاره چې د خپلو خدایانو بدل اخلو ګېډي ګېډي خشاکونه به یې راوړل یو لوی میدان کې دومره خشاک جمع کړ چې په ګزونو نه چې ډېر لوی میدان یې د خشاک نه ډک کړ او یو ورځ یې مقرر کړه په هغې کې ابراهیم علیه السلام راوویسته اور یې ورته ورکړ هغې چې کومې غرغنډې وکړې دوی له چل نه ورته چې اوس ابراهیم علیه السلام پکې په کومه طریقه ورغورځو ولې هغې ته څوک نږدې کېدی نه شو ابراهیم علیه السلام خو داسې په خپله نه ورته دی به ورغورځو څنګه به پکې دی ورغورځو ځکه ډېر لوی اور دی او د هغې غرغنډې داسې اسمان دی نیمې ته ډېر اوچتو اوچتو پورې تلې شیطان د انسان په شکل ولا راغی هغه ورته چل وښو یو ټال جوړ کړي او په هغه ټال د ابراهیم علیه السلام کېنوی او هغه ټال له جوټه ورکړي نو چې دا ټال اوچت شي نو دا پړی پرې کوي نو دې به سره د ټال نه د هغه جهنم د اور دې منځ ته ورغورځېږي ټال یې وله جوړ کړه د لویو لرګو ابراهیم علیه السلام یې پې کېنه او دې وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر ګورې 14 کاله دی دې نه اندازه ولګوئ چې څومره د لږ عمر و چې د خپل قوم سره مقابله شروع کړي ماشوم بچی دی که د 14 کالو په عمر کې خو بادشاه اور ته غورځوي نو چې د څومره وخت نه به د نصیحت شروع کړي او دعوت به شروع کړي د خدای د یووالي او د کفر او د شرک مقابله ځکه الله قرآن حکیم کې فرمایي لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وی مونږ ورته مخکې نه په ماشوموالي کې هدایت ورکړی چې دی په ټال کېنه او کله ټال اوچته او ټال نه اوچتېږي هغې ټال راکاږي او ټال نه اوچتېږي ابلیس وله راغی هم حق په هغه شکل لکه تا خو موږ سره ټال چلو خو دا ټال نه اوچتېږي زور خلک ورکوي یا فرشتو کلک نیولی دی چې ونه خود
ابلیس خو پوهېده هغه وی داسې کار وکړئ چې سرتورې ښځې راولئ چې سرونه ښکارئ او هغوی دلته ودروئ چې هغوی ګډا شروع کړي نو دی به په خپله دا ټال به بیا چې دیکه ورکې روان به شي ښځې یې راوستی چې جینکۍ یې راوستی او د هغوی سرونه یې سرتور کړل نو چې ټال له ګوتې یو ټال روان شو دا ولې رونو دا د دین مسله ده چې کوم ځای کې پیغلې جینکۍ وي سرتور هلته د رحمت فرشتې نه ټینګېږي د رحم فرشتې قطعا هلته نه راځي د خدای فرشتې لاړې شي کوم ځای چې تصویري کوم ځای کې چې ګډا کېږي کوم ځای کې چې د ښځې سرتوري هلته د رحم فرشتې ګورې بلکل د ښځې دپاره سرتور کول دا ډېره لویه ګناه ده د ګناه نه ګورې ځان ساتئ زنانه هم خپلې پوه کړئ چې سر هر وخت د زنانو پټي بلکل چې سرتوري باز زنانه چې کور کې نارینه وي نو سر لا بیا هم پټی او چې نارینه نی نو بیا سرتوري ذره یو سړي خواص هم نشته نو ټیک ته خپل عقل خو دې خوچلو چې سړی نشته سر به مې سرتوري سړی خو نشته لیکن د رحمت فرشتې خو تښتي کنه نو که کور کې سړی وي او که نه یو خو د ضرورت په وخت کې سر ښکاره کولی هغه د ضرورت بعضې وخت کې لکه زنانه مثلا غسل کوي یا بل څه وجه جامې دغه بدلی را بدلی جدا خبره ده لیکن اسې به زنانه په کور کې سرتور سر بلکل نه ګرځي که نارینه په کور کې وي او که نارینه نه ټال چې څنګه اوچت که او دې وخت کې چې دې ټال اوچت که او اور کې پرېوځي نو فرشتو خدای ته چغې جوړې کړې چې یا الله په مخ د ځمکه د اسمان لاندې او ځمکې د پاسه صرف یو ابراهیم دی چې ستا نوم په سچ اخلي ستا د توحید او د یووالي قایل دی نو ټوله دنیا کافران او مشرکان نو خدای که دا یو ابراهیم دا ماشوم دیم اور ته وغورځېږي تر قیامته پورې بیا ستا د نوم اخیستو والا ګورې خدای څوک پاتې نه شي فرشتې هلته خدای ته په چغو شو الله وی ما ته څه وایه وی خدای امداد یې وکړه وی تاسو یې کولی شئ وی او خدایه وی د تاسو ته اجازت تاسو امداد وکړئ خو یاره الوته ووایه که ستاسو نه امداد غوښته نو بیا وله وکړئ چې دې په ټال کې نه اوچتۍ فرشتې راورسېد وی ابراهیم موږ د خدای فرشتي یو تاله راغلی دا د باران فرشته ده اوس حکم وکړه چې باران به دونه راولي چې ستا د پرېوتو نه مخکې به دا اور ټول ختم کړي دا د باد او د سیلې او د زول فرشته ده حکم وکړه اوس به زول راولي دا ټول اور به د نمرود او د قوم په دې کورونو کې دله خور کړو ټول وطن به وسوځو دا د غرونو فرشته ده حکم وکړه چې غرونه راوالي په دې خلکو په دې اور د پاسه کېږي ته چې کومه طریقه د موږ نه امداد غواړې موږ سته امداد کولی شو د خدای نه هم تپوس کړی دی ابراهیم علیه السلام له خدای ډېره مضبوطه پویه او عقیده او سوچ ورکړی او ته څه وایي وی زما رب الله دی او خدای زما نه خبردار دی او ما ویني که خدای پاک مې امداد کوي په خپله اودي کي او که خدای به امداد نه کوي په سوځولو مې خوشحالي او مې دې سوځوي بس خبره خلاصه شو د خدای چې څه خوښه یې هغه زما خوښه ده که زما سوځېدل د خدای خوښ وي زه په خپلو سوځېدو هم خوشحاله یم که زما بچ کول د خدای خوښ وي نو بس بچ مې نه کړي باعدي بستامي رحمت الله علیه یو ځای کې اوسېده یو دریاب راغی او کلی غرق و بلکل دومره اوبه زیاتې شوې چې په کلي راختې او یو لوی بند و که هغه بند یې بس شلولې وې نو ټول کلی غرقېده باعدي بستامي رحمت الله علیه خلک رالو وی صاحب دا کلی غرقېږي وی لکه سم شی وی بس څوک اوس کلی غرقي که بند یو ټول کلی غرقېږي باعدي بستامي رحمت الله علیه ورته خدای ته چغې ووهه موږ خدای ته ډېرې چغې ووالې کار نه کړي ته راپاس تم په دې کلي کې وی ښه ماله سسکوره راوانه سسکوره یې وله راوړه چې ورغې بند ته یې سسکوره ونیوله بند کنول یې شروع کړل قوم ورته وي د خدای بنده ته موږ دې له راوستې موږ راوستې چې ته به خدای ته سوال وکړې دا دریاب به ختم کړي دا سیلاب به ختم شي نو ته خو هغه شته بند راله نړی ته دا دې نه خو سیلاب یا ګنټه پس راته نیمه ګنټه پس به راشي غرقې هم ښه پوره وایي ګوره ما خو درته وایي چې ما مه پازاب چې سکسکوره ورته روان شو چې سم خوښه یې کوي وایي نه د خدای لپاره سوال وي ما خپل کار ته پرېږدی کلی به خدای نه غرقوي وایي دا ته چې را بند نه دی وایي ګوره ما خدای ته دا سوال وکړ چې یا الله ستا څه خوښه یي زما همغه خوښه ده ستا په رضا زما رضا ده که ته دا کلی غرقې او ستا دا خوښه نو خدای زه ستا د خوښې په لار کې رکاوټ نه جوړېږم زه یم غرق کوم
که ته دا کلی غر کې ته ګنټه پس غر کې ورېږه خدای پاکه زه دا بند درته وامه چې زر غر کشي ستا رضا مې خدای رضا ده. نو چې دقه ټکې وي او بند یې 2-3 ساسپورې راوغورځولې نو خدای پاک سره د مسلمان هغه یقین ګوري هغه اوبه خدای په بل طرف واړولې کلې ته بچ شو. دقه رنګ ابراهیم علیه السلام وایي فرشتو ته وایي که د خدای دا رضی چې ما دې وسوځي نو زه په خپلو سوځېدلو سر کې خوشحال او که د خدای دا رضا نه او د خدای نیغ وخه ما به خدای پاک بچ کړي. فرشتې ته دا چې لاړې به ستا لوچت شو نیغ ابراهیم علیه السلام د اور منځ کې پرېوت او جامې یې تېستلې وې چې کله یې ورغورځو. ابراهیم علیه السلام به دا ټکې وې په یو څیز یې جړل په ژړا شو چې کوم وخت کې غورځو. فرشتې ورته وایي موږ نه امداد نه غواړی او جاړئ وی په دې نه جاړم چې زه به اور ته وغورځېږم د خدای د دین دپاره او د خدای د یووالي دپاره که زه اور ته غورځېږم او دې غورځېږم جاړم په دې چې زما بېعزتي دې ظالمانو وکړه او جامې رانه لرې کړه په دې خپله بېعزتۍ خفه یم. چې کله دې اور ته ورغورځو قرآن حکیم کې الله وایي خدای پاک اور ته حکم وقلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم ای اوره په ابراهیم علیه السلام باندې یخ شه برد لیکن دومره یخم نه چې لکه د واورې غوندې یخ شي بیا به ابراهیم علیه السلام ته ضرر وسلاما سلام معتدل ته وایي یخ و سلاما اعتدال والا معتدل چې ډېر یخم نه او ډېر ګرم هم دې پکې ور پرېوته او اوس د اور خو د اختیار خو الله سره دی چې خدای پاک ورته وایي سوځول کوه کوي به چې خدای پاک ورته وایي سوځول مه کوه نه به کوي. جهنم کې او فرشتې ګرځي جهنم کې او مارانی لړمانان بی هغوی به نه سوځي بوټي به پکې هغوی به نه سوځي او کافران به سوځي مسلمانان به جهنم ته کوزېږي دې لپاره به کوزېږي چې کوم خپل یاران دوستان دي پکې هغه به پکې راګوري او رالټوي به پکې او د مټه به یې نیسي او جنت ته به یې سره بوځي. مسلمان به جنت ته راځي او پکې به ګرځي هغوی به نه سوځي. د اور سوځول خو د خدای پاک په اختیار کې اور ته یې وغورځو. حضرت جبریل علیه السلام وله فورا یو کمیس راوړه د جنت نه د ریخمو کمیس او هغه ورته فورا اوس پړده او ابراهیم علیه السلام ته په غاړه کړه. 40 ورځې ابراهیم علیه السلام په اور کې و او د دې خو دا خیال و چې 40 ورځې ختم شي نو دی به ایره ایره به پته به هم نه لګېدلې 40 ورځې لیکن رب العالمین ورته په هغه اور کې د خوراک او د څښاک انتظام وکړ. خدای وله د اور په منځ کې چینه پیدا کړه د یخ اوبو د هغې نه به یې وبس کړې او د اور په منځ کې وله خدای پاک انارو یو بوټي زرغون کړ د هغې نه به یې انار را شکول او هغه به یې خوړه. او بعضې مفسرین لیکي چې رب العالمین ورته په دې ګوته کې د پیو انتظام هم وکړ دا ګوته به یې خپله روله او په هغې به یې خپل کار کېده. اور لا بلیږي ګیر چاپېره او دې کې ته ابراهیم علیه السلام راووت روغ سالم راووت او بیا بادشاه له نیغ ورغی وی ګوره ما درته ونه وي چې د ما یو رب شته چې هغه زما حفاظت کوي ما ساتلی شي د دنیا حفاظت کوي بدبخته تا هغه خبره ونه منله دا د خدای پاک زما حفاظت وکړه. دې نه پس نمرود پیش شو چې دته خو زه هېڅ سزا نشم ورکولی او دې د خدای رښتونې برحق پیغمبر جوړېدو والا دی. وی داسې کار وکړه ابراهیم موږ درته غږ نه کوو خو موږ سره یو جوړه وکړه. وی څه جوړه وې وی ته مهرباني وکړه زما د وطن نه وځه د زما د وطن نه بار ځه او چې ستا څوک ملګري هغه هم ځان سره بوځه خو موږ دلته په ارام پرېږده. ابراهیم علیه السلام پلار له ورغی پلار هم ورته وی چې بچې خوښه دي نو زموږ د وطن نه ځه فتنه جوړېږي او بادشاه دې نه پرېږدي. 2 کسان ورسره روان شو یو حضرت لوط علیه السلام د اروارو د په ایمان راوړه او یو یې د تره لور و حضرت ساره رضی الله تعالی عنها د تره لور یې مودې باندې نکاح هم تړلی و بیبي یې هم دا 2 کسان ورسره شو خو پلار ته آخر وخت کې بیا نصیحت کوي چې زه به تاله د خدای نه بخښنه غواړم او خدای په ما ډېر زیات مهربانه دی بخښنه به دله غواړم. ډېره موده پورې وله بخښنه غوښته پته ورته نه وه چې کافر له بخښنه نه غواړي. بیا چې کله خدای منې که وی باز دې نه پس به د خپل پلار له بخښنه نه غواړي. قرآن حکیم کې الله فرمایي ما کان لنبي والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین مسلمان سړی یا پیغمبر به کافر له بخښنه نه غواړي
او که ابراهیم علیه السلام غوښتنه بخنه نو هغه د پوی نه په دې نو پوی چې ګنې کافر له بخنه غوښتل منه دي د هغې نه مخکې بخنه غوښتل. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې کله د قیامت ورځ شي د ابراهیم علیه السلام دا پلار دا آزر چې دی د باندې به خدای د جهنم حکم وکړي چې جهنم ته روان کړي. ابراهیم علیه السلام به خدای ته په چغو شي چې یا الله ما خو تا نه یو دعا غوښتې او تا قبوله کړې ده او هغه دعا دا وه چې لا تخزني یوم یبعثون د قیامت پر ورځ به ما نه رسوا کې. دا دعا دې ما له قبوله کړې ده. او ای خزي من خزي ابي نن زما د پلار د رسوایۍ نه لویه رسوایي زما دپاره بله کم ده. زما پلار جهنم ته غورځېږي دا زما بېعزتي ده او که نه. او خدای تا خو زما دعا قبوله کړې وه چې تا به نه رسوا کوم دا ما ولې رسوا کې زما پلار چې جهنم ته غورځېږي. نبی علیہ السلام فرمایي چې خدای پاک به د هغه پلار نه یو بد شکله حیوان جوړ کړي او په سوټو کې به لیت پیتی د حیوان په شکل به بدل شي سوټو کې او په ګندګۍ کې به لیت پیتی. ابراهیم علیه السلام ته به الله وایي ته دې پلار ته وګوره پلار دې کم دی چې داسې وګوري د هغه پلار نه به یو بد شکله حیوان جوړ شوي. نو ابراهیم علیه السلام به ترې زر رستو شي کرکه به ترې وکړي او د ده مخکې به فرشتې د خپو نه ونیسي او جهنم ته به یې ورغورځوي. نفرت به یې پیدا شي بیا به د خدای په دربار کې د هغه د بخښنې سوال نه کوي. دا مثال دی وروڼو د هغه چا چې یو سړی دی مسلمان او پلار یې کافر دی یا مور یې کافره ده یا د چا زوی کافر دی یا رور کافر دی یا خور خدای دې مساتي. نو د قیامت په ورځ باندې به خدای پاک د ده د هغه کافر پلار او مور رور خور نه نفرت پیدا کړي. دی به د خدای نه دا درخواست نه کوي چې خدای زما دا پلار وبخي زما دا مور وبخي خدای جهنم نه وباسي. دا به اړه لاړو راځي نه بعضې وخت کې ښه خوراکي د خلکو ته نفرتي ښه شي وي د خلکو د دنیا کې نفرتي. نو که پلار یا مور یا د قوم بل څوک په جهنم کې پراتی د دې مسلمان جنتي په زړه کې به ته خدای پاک نفرت او کرکه پیدا کړي او سوال به هم نه کوي چې خدای ته وبخي. بهر صورت ابراهیم علیه السلام سره د هغه خپلې ښځې حضرت سارې رضی الله عنها او د تره د زوی د لوط علیه السلام سره د عراق نه روان شو او کم خوا تلل نیغ روان شو شام ته کم ځای کې چې فلسطین دی او بیت المقدس دغه علاقې ته روان شو. په لاره ځان له څه تجارت او څه کاروبار هم روان کړو ګډه چیلی والا خدای پاک ورکړلی او د هغې حفاظت یې که ورو ورو په لاره روان یو ځای خیمه ښخه کړي بیا ځي بل ځای خیمه ښخه کړي بیا ځي بل ځای خیمه ښخه کړي خدای پاک والا ګډه چیلی ګڼی کړو. په لاره ځي مصر ته راغلی. مصر کې یو بادشاه او ظالم بادشاه هغه د زنانه او د دې ښځو شوقي و ګنده سړی و فطرتن پلیت. هغې بادشاه چې په لاره به څوک تلل او چا سره به خور وه یا ښځه به وه یا لور به وه هغه به یې ترې واغېشته. نو که د چا کمې ښځې خاوند به و نو خاوند به یې وله وجه او که خاوند به نو نو بس رور یا پلار به و نو اجینۍ به یې ترې واغېشته چې ځای تاسو په مخه ښه. ابراهیم علیه السلام ته لار کې چې وایي چې تا خو لاره ډېره سخته غلطه رانیولې ده. ویې ولې مخکې یو ظالم بادشاه دی او هغه بادشاه د خلکو نه ښځه اخلي لور اخلي. نو که دا ورته پته ولګي چې دا ستا ښځه ده نو تا به هم مړ کړي او دا به هم د نه والي. نو یې بیا نو یې بس په یو څیز بچ کېدی شي او هغه دا دی چې ته دا ووایه چې دا زما خور ده نو دا خو به د نه والي دا خو درته پرېږدي نه خو ته به د مرګ نه بچ شي. دی په دې سوچ کې چې دی کې د بادشاه پولیس پرې راغلل. ابراهیم علیه السلام د خپلې ښځې حضرت سارې رضی الله عنها ته وایي داسې کار دی ګیر خو شو خو د خدای نه زه امداد غواړم کوم خدای چې په اور کې زه بچ کړم هغه خدای به دلته کې ما د بېعزتۍ نه بچ کوي. خو ته یو مهرباني وکړه که بادشاه درنه تپوس وکړه چې دا ابراهیم ستا څه دی نو ته ورته دا مه وایه چې دا ما خاوند دی ته ورته ووایه چې دا مې رور دی او ګوره دلیل هم ورته وایي وی مونږ ټول د آدم علیه السلام اولاد یو او مسلمانان یو نو مسلمانان خپل منځ کې سره رونه خویندې دي که دا رښتونې دي که یو سړی خپلې ښځې ته ووایي چې دا زما دیني خور ده مسلمانه یا ښځه وایي چې دا زما مسلمان رور دی خپل خاوند ته وایي دې کې هېڅ هم نشته د ګناه الفاظ نه دي مونږ ټول رونه یو دا رونه خویندې دي ټول مسلمانان نسبي نه دي خپل سکر او خور چې ورته وي هغه نه دي لیکن ټول د آدم علیه السلام اولاد دی. هغې ویې ډېره ښه ده. دی بادشاه له بوتله بادشاه یې تپوس وکړو ته چا سره را روان دی وایي زما یو ورور دی هغه سره. نو ابراهیم علیه السلام خو په دغه ټکي د مرګ نه بچ شو. بادشاه ورته نیت خراب کړ
چې نیت یې ورته خراب که خدای پاک یې لاسونه اوچ کلس کړل. بلکې یو روایت کې راځي چې خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته دا منظر مخامخ ښه هم چې د پړک کې مې څه شک را نشي. بادشاه دې ښځې ته وایي چې ته څوک یې؟ ما خو چې تا ته غلطه اراده وکړه خدای مې لاسونه اوچ کړل، ته څوک یې؟ وی ګوره ته ما ته نشي را نږدې کېدلی. ولې؟ وی زما چې تا ته وایي چې مې رور دی مې رور نه دی، هغه د خدای یو لوی پیغمبر دی او قصه یې ورته وکړه چې دومره د جلیل القدر پیغمبر دی، هېڅ قسمه ما ته ته را رسېدی هم نشي. د هغې عقیده مضبوطه شوه. وی ښه نو د خدای نه سوال وکړه چې ما خدای جوړ کړي نو پرېږدم دی. د خدای نه سوال وکړي خدای جوړی کړي. چې جوړ شو حضرت ساره رضی الله عنها خوبصورته وه، د زړه کې بیا ورته ناروا نیت راغی، بیا قصد وکړه، بیا خدای په لاسونو اوچ کړه. 3 ځله دا کار وشو. اخره کې بادشاه ابراهیم علیه السلام راوغوښته، پوه شو چې دا ښځه خو د یو لوی پیغمبر د پیغمبر بیبي ده او خاوند یې لوی سړی دی. د ابراهیم علیه السلام یې ډېره لویه مېلمستیا وکړه او معافي ترې وغوښتله او ډېر لوی اعزاز او اکرام یې ورکوي، ما سره دلته پاتې شه. او یو روایت کې راځي چې دغې بادشاه په ابراهیم علیه السلام ایمان هم راوړه. وایي ستا په لاس زه بیعت کوم او زه ایمان هم راوړم، زما ټول قوم په ته ایمان راوړي، ما سره پاتې شه. ابراهیم علیه السلام وینا چې ما ته د خدای له طرف نه حکم شوی زه بیت المقدس شام ته روان او بیا دې بادشاه چې خپل نسب تعارف د نسب ورسره وکړو نو دا بادشاه د عراق نه راغلی و د ابراهیم علیه السلام چې ته په لرو پښتونو کې نسبي سړی معلوم شو، خانداني سړی وخت. نو دغې بادشاه به ابراهیم علیه السلام ځان سره ډېر عمر ایثار کړی دی، په ایمان یې هم راوړی دی، قوم یې ایمان راوړی دی او بیا ورته خپله لور حضرت هاجره رضی الله عنها په نکاح کړه. وی دا به ستا خدمت کوي، زما لور ده اخدمها هاجر، او ویده چې ته کوم خوا دي دا به در سره دي. ابراهیم علیه السلام ته بله بیبي میلاو شو، را روان دی. په لاره یو ځای کې ابراهیم علیه السلام د سبودي دپاره دیره شو، خو اولاد یې د یوې بیبي ملا نشته. چې سمودي دپاره دیره شو هغه قوم پې تنګ شو، وی ستا ګړي دي او ستا چیلی دي او زمونږ فصلونه یې برباد کړل، زمونږ د وطن نه وځه. ابراهیم علیه السلام یې ډېره ښه د هغې د وادي السبع ورته وایي، د هغې د علاقې نه ووت چې اوت خدای پاک په هغې خلکو اوبو چې کړی. اوس ګوره د پیغمبر وجود دا په ځمکه د خدای رحمت دی. د مکې مکرمې نه چې نبي علیه السلام مدینې منورې ته هجرت وکړو د مکې مکرمې په خلکو داسې قات راغی چې سپلی به یې په اوبو کې اچولې او یا شولې به یې هغه اوبه به یې څکلې، د اونو پاڼې او د بوټو پاڼې به یې خوړلې. دغه رنګ ابراهیم علیه السلام چې تېوت په دې خلکو باندې قات راغی، په کویانو کې او په نیرونو کې اوبه وچې شوې. دا د خدای د قهر وجه یې ګورې ښه، نن زمونږ په دې وطن چې باران نه کېږي که نه او اوبه نشته، دا د خدای قهر دی. مونږ د ګناهونو نه خدای ته توبه نه وباسو. ګنې زه راته ګرنټي در کوم که صرف دې مسلمانان چې دا کوم جومات کې تاسو ناست یې که د خپلې ګناه نه نن هم توبه وایستله او د خدای نه پسه چې سوال وکړو چې خدای باران وکړه، یاره که نن هم ونه شو ته یاد وسات. مونږ کو ګناه د خدای پاک، دا د خدای پاک لا رحم دی چې باران نه کړي، دی هم رحم دی، که د دې نه زیات یې در سره وکړه. مونږ د خدای د جواب یو چرم یو. دا یاد وساتئ پیغمبر په مخ د ځمکه د خدای رحمت او د پیغمبر نه پس د هغه نایبان په مخ د ځمکه د خدای رحمت دي، د هغه وارثان او د پیغمبرانو وارثان. نبی علیه السلام په خپله فرمایي چې زما علما چې دي دا د انبیاء او د پیغمبرانو وارثان دي. علما ورثة الانبیاء دي، پیغمبر علیه السلام فرمایي. هغوی به پیغمبرانو ته سپک کتل، اوس خلک علماو ته سپک ګوري. د پیغمبر وارث ته سپک ګوري او د رحم د خدای نه درخواست کې او سوال کې او د رحم امید کې توبه وباسئ خدای ته، ممکن د خدای باران وکړي. تر څو توبه نه وکړي باران نه کېږي. را به شي او به تښتي، په تمه به دي کې او باران به ونه شي. بهر صورت خبره مې دې پورې کوله اوبه وچې شوې. ابراهیم علیه خوا بیا مو خیال ورمنډه یې کړه ابراهیم علیه السلام پس مونږ نه غلطي وشوه او مونږ معافي غواړو. ابراهیم علیه السلام ورته چې پیغمبر یو ځل د قوم نه وشړلی شي که نه بیا هغه قوم له نه ځي. یو څو ګډې چیلی ورکړی وی ځای دا په خپلو کویانو تړی خدای پاک بوبه راولي. هغه ګډې چیلی چې بوتلې او په خپلو کویانو په نهرونو وتړلې واپس ورته خدای پاک اوبه پیدا کړه. سره د خپل واره لوط علیه السلام او د دواړو بیبیانو شام ته روان شو. لوط علیه السلام ته په لاره یو بل قوم صدوم ته ما ورته مخکې قصه کړې وه، هغې ته ولېږلی شو او ابراهیم علیه السلام سره دواړو بیبیانو
دی لاړ او په شام کې دیره شو. شام کې بیا د ابراهیم علیه السلام څه واقعات شوي دي اب انشاءالله آینده جمعه درته ووایم. خو دې میاشت کې که قرباني ده که حج دی د دې اهم ارکان د حج دارنګې د عمرې دا د ابراهیم علیه السلام طریقې دي. قرباني د ابراهیم علیه السلام لویه طریقه ده. بهر صورت رونو دې لسو شپو کې چې میاشت کله راوخېږي پته نه لګي اوس میاشت کله راخېږي ما ته معلومات نشته خو چې میاشت راوخېږي نو دا لس ورځې بلکې 9 ورځې عرفې پورې روژه نیول ډېر لوی فضیلت لري. پوره دا 9 ورځې ډېر لوی ثواب لري لکه څنګه چې د لیلة القدر د شپې عبادت ثواب لري دقه رنګې د دې ورځو عبادت او په دې ورځو کې روژه نیول دا ډېر لوی ثواب لري. نو زمونږ دا سړي خو هم کوي خو زنانه ډېرې همتناکې دي په دې کې. زنانه ته ووایه کمې زنانه چې روژې نیوي شي نو دا میاشت چې راوخېږي دا 9 ورځې تر عرفې پورې روژه دې ونیسي. او د دغه چې دی د قربانۍ متعلق څه مسائل دي هغه به انشاءالله العزیز دا باقي قصه او د هغې مسائل آینده جمعه کې به درته بیان کړم. او بالکل اعتکاف کله چانه فاتح شي وي نو رمضان کې بالکل د هغې قضا کولی شي دا رمضان کې بالکل کولی شي. د پیغمبر علیه السلام جنازه وی چا کړې ده د نبی علیه السلام جنازه داسې نه ده شوې لکه زمونږ په شان دی ځای کم 2-3 کسان به ورتلل او د نبی علیه السلام جنازه به یې کوله چې 2-3 4 څونه په هغه ځای کې زیدي شو ځکه پیغمبر د هغه ځای نه دا د نبي اسلام یو خصوصیت و چې هغه کوم دی وفات شو ملته به پروت وي د هغه ځای نه به اخوا کوی نه نو په هغه کوټه کې دننه 2-3 4 کسان به ورتلل او جنازه به یې کوله او داسې جنازه هم نه لکه زمونږ هسې دعا تکبیرات به وي او دعاګانې به یې غوښتلې دا د نبي علیه السلام جنازه وه. بهر صورت دعا وکړئ ټول نه مخکې خدا دعا وکړئ اول د خپلو ګناهونو معافي وغواړئ الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي رب العالمین زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي خدای مونږ د اقرار کوو چې زمونږ واړه ګناهونه هم شته او لوی هم شته خدای زمونږ پټ هم شته او ښکاره هم شته خدای زمونږ واړه او لوی دواړه ګناهونه مونږ ته معاف کړي خدای زمونږ اول او اخر دواړه ګناهونه مونږ ته معاف کړي خدای زمونږ پټ او ښکاره او زمونږ واړه او لوی ټول ګناهونه مونږ ته معاف کړي الله مونږ د معافۍ درخواست کوو خدای پاک دا باران چې کم بند نو د رحمت باران په مونږ نازل کړي الله مونږ خو ډېر ګناهګار یقینا مونږ دا خلم نشو خوځولی چې تا ته د باران درخواست وکړو ځکه مونږ دونه ګناهګار یو خو زمونږ د ګناه د وجې نه خدایه په دې اونو بوټو باران بند دی او زمونږ د ګناه د وجې نه په دې ماشو په میږو او په دې حیواناتو باران بند دی نو خدایه په دغه پاک مخلوق اونې بوټي او په دغه میږو باندې او په دې پرندو باندې او په دې حیواناتو خدای خپل باران وکړي او د هغې د برکت خدای په مونږ باندې وکړي الله دا قحط سالي ده نو خدای ته ختمه کړي او خدای پاک عاجلا فوری د رحمت باران وکړي الله چې څومره د ځمکې ته ضرورت دی هغه مره باران وکړي او خدای د رحم باران وکړي الله د جمعې مبارکه ورځ ده او موږ درنه دا درخواست کوو هغه مسلمانان دا درخواست کوي خدای یقینا چې موږ ډېر ګناهګار یو خو یو څیز دی خدای چې پتا باندې ایمان دی الحمدلله ستا په ښکلي رسول هم ایمان دی الحمدلله ستا په ښکلي کتاب هم ایمان دی الحمدلله خدای د دې د برکت نه په موږ د رحم باران وکړي او خدای ښه برابر باران د رحم و کرم وکړي دا ځمکه او دا پټي او دا بوټي خدای ټول لامده کړي دوکې چې څوک مریضان دي خدای ته وله شفا ورکړي که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي زموږ د دې جومات په ګاونډ کې یو زنانه ده د هغې قوم ته خاندان ته څه تکلیف د دشمنۍ پېښ شوی د رسېدلی دی دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې په روغه باندې بدل کړي او الله یې د هغه غم او د هغه مصیبت نه په خیر خلاص کړي او خدای ورته دغه مصیبتونو او دغه غمونه په خوشحالو باندې او په روغو باندې بدل کړي. بعضې ملګرو هم د دعا درخواست کړی دی الله چې چا دعاګانې غوښتې دي خدای هغه دعاګانې هم تا ته معلومې دي یا خلک هم تا ته معلوم دي ونه قبولې کړي او زمونږ د دې کلي ډېر ملګري حج له تللي دي مولانا فضل قادر مولوي صاحب شو او د هغه ملګري دي یا زمونږ دلته کې نور ملګري دي خدمت له تللي دي دغې دي د حاج فیض محمد حاجي صاحب دي او بچې دي نور هم ډېر ملګري دي څومره کسان چې تللي دي او رسېدلي دي خدای سره د قبول شوي حج یې واپس راوستلی کړي او بعضې ملګري زمونږ نور هم روان دي سبا یا بل ورځ
دعا وکړئ چې خدای پاک صبر مرګري حج روان دي دې د قبول شوی عبادتونو سره واپس راوستل کې او دا دعا مو کې د خدای دربار تنگ نه دی ګوره ښا د خدای دربار ډیر فراخه دی چې خدای مونږ هم د پاک کور د بیت الله د تلو توفیق راکړي او زمونږ هم د بیت الله حج او عمره خدای نصیب وګرځونه کې او کدا ناقص عبادتونه کوو خدای دا قبول کړي الله چا باندې قربانی واجب ده اغي نه د قربانې کولو توفیق ورکړي او که پچا واجب نه د غریبانان دي نو خدای ته مالدار کې غیر هم د قربانې کولو توفیق ورکړي خدای موږ له هر قسم عبادت ته په خوشالهږي هغه توفیق راکړي رب العالمین چې څومره مجاهدین دي په مقدس مکه الله ته کامیاب کړي او زمون په دې وطن کې اسلامي نظام راوستل کړي ته چا کا اولاد دي نارینه اولاد نو خدای ته ول نارینه اولاد ورکړي او کله چا اولاد دي نو خدای ته ول اولاد ورکړي رب العالمین زموږ اتفاق او اتحاد نصیب کړي چا د څه مشکلات غمونه تکالیف دي هغه ول خدای په خوشاله بدل کړي اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول